عزیزانو زه به د خپل جانبه څخه دا خبره درته وکړم چې زما مقصد او زما رای ده په چک باندې د دې ځوانانو د راوچېدونکو او زه راوچېدم زما د مظلوم رشید تاریخ د 5 کالو کارګرګي یا کم ګوند چې موږ په پارټي کې یو پارټي په نامه جوړه کړې وه هغه موږ مقصد څه و د مقصد په نامه باندې موږ کوم آغاز وکړي یا موږ پارلماني جوړه کړه دا پاکستان مظلوم رشید تاریخ پاکستان کې په پارټي موږ جوړول په کم حالات موږ جوړول د دې مظلوم د اواز لپاره موږ جوړه کړې ده دا په ایمان درته ووایم چې د خپل ځان او د خپل خاندان یا د خپل قام یا د خپل اولاد څخه بغیر مې یو مطلب والله دا په ایمان درته ووایم چې نه ورکوو عزیزانو دا چې زه په چا د تنګید تاریخ به زما په ژوند کې څوک نه راوړي او نه په دې تاریخ باندې زه دا شی پر ځان باندې دا داغ پرېږدم ولې انسان د چا بل انسان په زړه باندې خبر نه دی چې یو انسان به د بل په زړه باندې خبرېږي او د یو انسان زړه په ظاهره چې ظاهر دی کړي نو دا مطلب د انسان د کام او د وطن دپاره دا زه یو بد پیغام بولم چې د انسان د یو بل چا دپاره وکړي عزیزانو دا به په ایمان درته ووایم چې نه د یو قوم په مخالفت یم نه د یو پارټي په مخالفت یم او نه به دا ژوند کې ما دا رضا شي چې زه به د چا په لاره زه راپورته سوی یم زه به د یو چا سره به مقصد لرم یا به د یو مقصد کار کوم دا مې ایمان دا مې شي سره وعده ده چې زه به په ټوله زندګي کې داسې شی د خپل ملک سره د خپل وطن سره او د خپل ځوانانو سره یو پالینه وکړم دا مې د خدای سره وعده ده او دا مې شي سره وعده ده عزیزانو موږ دا کم کابینه چې نن ماسې پر مخ باندې ودې ته حالت ورکړي یا ما چې په کم لفظ ودې ته ورکړي شاید وسکته داسې پارټي در اوسني داسې چې دی په قرآن باندې یو چا ته حل ورکړي چې د دې کام سره به ناکینه کړی د دې کام خدمت به کوي او دا په دې مې نه دي کړی چې دا مې د خپل ځان د نامه دپاره یعنې د خپل د خاندان د په نامه دپاره دا مې د دغه مظلوم د عوامو دپاره دغه خبرې ودې ته وکړلې په دا خاطر مې وکړلې چې دا سهار تیر ګوایان سي موږ به هم ګوایان یو سر به تیر موږ ته دا مخ نه راګرځوي چې وروره ته خو یو سړی وې تا خو دا مجلس ورته کړی و موږ به بېکر سر به ورته کړی ما دا اصلي پر مخ باندې دا مجلس ورته وکړي او دا مې په دې خاطر ورته وکړي چې دغه مجلسونه چې کم کېږي دا زما د یو خاندان دا زما د یو قام خبرن کې موږ چې راغلي د بلوچستان یا د پنجاب یا د سند یا د پلانا موږ سره د هر ځوان زما لپاره په حیثیت د یو انسان که څه بلوچ دي که څه پښتون دي که څه سندی دي زما ورور دي دا به په ایمان درته ووایو چې موږ به په حیثیت د یو انسان چې د هر چا سره موږ ظلم یې موږ به د هغه ظلم په خلاف خپل جدوجهد به کوو او موږ به ولاړ یو بل دا چې وخت به هم خدای راشي زه به وایي بنده راشه د خدای خپل څه لکه پر ځان داسې د بل څه نو به موږ هر انسان ته به دا پیغام د دې مظلوم ولس به ورسوو در کوره کوره پورې دا د یو ځوان کار نه دی دا د یو 5 ځوانانو کار نه دی چې نن کوم دا ځوانان ما سره په دا موږ به موږ خدمات وویل شته په پلان کې ځای کې پروګرام جوړ کړم او تل یاره زه په خپل کور کې جوړوم په دې خاطر جوړوم چې زه د دې کام یو څوک یم زه د خپل کام لپاره زه په پردیو هوټلانو یا په بل ځای کې نه شنم په خپل کور کې شنم که څه ملک صاحب وي که څه خان صاحب وي دا زما دپاره دا شي وزیر اعظم وي هم زما دپاره دی یو د علاقې د وطن دا زما دپاره دا هر ځوان په ایمان درته وایم چې دا ځوان زما دپاره هم خان دی هم ملک دی هم مشر دی زه بې قدر کوم
وخت تماشا مونږ دي که تیم یو خو ګرمیم ده په دې خاطر باندې مې زړه خو مې ډېر غواړي چې درسره وګورم دغه کم وخت چې ټیم سره راکړي دا وخت به انشاءالله زه که وخت کې زندګي کې زما ژوند په داسې حساب به زه هېر نه کړم ټیم ته دې خدای پاک د هر ځوان د هر مشر د هر زموږ د علاقې د هر معتبر دا کم احترام چې موږ سره که څه بلوڅ دي که څه پښتون دي که څه هر قوم زموږ دپاره سر سترګې موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ دپاره ملک نوزیر یا ملک کریم کاکا یا لیاقت یړی راشي زموږ دپاره که نواب صاحب راشي که بل څوک راشي زموږ دپاره دا سر سترګې دي د هر ځوان او دا په ایمان درته وایم چې تر ځان زه د دوی عزت زیات کوم په دې خاطر یې غواړم چې دا دا څو نارو جواب په زور راکوي زموږ د منشور اوله ایجنډا د حاجي صادق خان دا ده چې د هر مظلوم حمایت د هر ظالم بغاوت د دې خبرې جواب په زور راکوي هر ظالم کے ساتھ بغاوت ہر ظالم کے ساتھ بغاوت ہر مظلوم کے ساتھ حمایت دا زموږ اولنۍ نعره ده هر ظالم کے ساتھ بغاوت ہر مظلوم پر زور جواب راکھیں ہر مظلوم کے ساتھ ان کی حمایت ہر ظالم سے بغاوت ہر ظالم سے بغاوت مشر حاجی صادق خان مظلوم ولسی تحریک پاکستان نو وخت ماښام دی بس زه پر دا خپل مجلس پر دا آخر وخت باندې نور د ټیم نه درځای کوم خدای مې قدر وکړه سټیج راکړم د یو جان مننه دا کم ځوانان چې راغلي دي دا زما دپاره دا ډېره د خوشحالي خبره ده او داسې په لږ وخت کې موږ په یوه ورځ کې دا کار کړی دي موږ داسې نه دي کړی چې مطلب موږ راولاړ شوي یو په داسې یو تاریخ مو کړی وي موږ پلان کې ورځ باندې دا کار کوو د جمعې په ورځ موږ دا پروګرام چې شمار کړي نن دا دستي د برکت سره داسې پیډیال نن چې پتی شایسته دي دا په ما نه دي دا یې دا کام دي دا د کام شادیوالي دي دا د کام د ځوانانو د کام د بادرانو د کام د مشرانو دا دغه دي چې راوړی دي دا راوړی رنګ دي نو دا رنګ زموږ دپاره دا قابل معتبرین دي موږ په خدای سپارم خدای مو قدر وکړه یو جان مننه الله مو آباد سره